تقریبا 80 ورځې پس د خیبر ضلع پیښور او دغسې د افغانستان د ننګرهار جلال آباد په سبزي او فروټ مارکیټونو کې که یو طرف لا د فروټو او سبزي ریټونه په ځای ودرېدلي دي، نو بل طرف مارکیټونو ته ښه میوه‌جات او سبزي هم اوس را رسیږي. د دې نه مخکې تقریبا 15 ورځو پورې د قبیله کوکي خیل متاثرینو د خپلې سیمې د واپسۍ دپاره پاک افغان لویه لار تړلې وه، ولې د حکومت سره د کامیابو مذاکراتو نه پس تېره ورځ دا لاره د هر قسمه ګاډو د تګ راتګ دپاره کولاو کړې شوه. د دې نه مخکې به دا ګاډي د ملاګورو کم شلمان په لاره باندې تورخم ته تلو. په لویه لار کولاوېدو باندې که یو طرف لا د سبزي او فروټو دوکاندارانو نو بل طرف ډرایورانو هم د خوشحالۍ څرګندونه کړې او د قبیله کوکي خیل او حکومت یې شکریه ادا کړې. نوم رضوان الله دی او د باړې په د سبزي منډۍ کې فروټو دوکان لرم. ریټونه هم اکثریت ډېر زیات جګ وو، مالونه هم ښې نه را رسېدل ځکه که هغسې په غلام خان به راتله هغه لاره هم پېښور ته ډېره اوږده وه او دې طرف ته که په شلمان کې مالونه راتلل دا لاره هم ډېره زیاته اوږده وه، نو مالونه لاره هم کچه وه. دا خو داسې لمدې مېوې دي چې ګردونه ووهي سختو لارو باندې راشي دا خرابېږي. ټیم فروټو کې انګور را روان دي، کابلۍ مڼه را روانه ده او انار را روان دي. ضربت الله ده جمرود بازار دی جی سرات هم پر راغلي دي او بل په دې اغستو په خرڅېدو کې هم ډېر فرق راغلی دی که نه موږ دا لار چې بنده وه تاوان موان هم کړی دی لږ ډېر او اوس چې لار کولا وشوه انشاءالله لږه لار هم تېره شوې ده. تاوان مې په دې وجه کړی چې لار بنده وه خرید کېده نه موږ به د منډیانو نه سودا راوړه او دلته به بس رامې خرابه شوه ټوله. ګاډی چلوم ته ډېر مشکلات وو په هغه لار باندې، ټول غر و چړۍ وه. د حکومت هم شکریه ادا کوو، د کوکخیل قوم هم شکریه ادا کوو او ډېر سخت مشکلات سره دا خلک مخ وو. څرګنده دې وي چې تېره ورځ د قبیله کوکي خیل متاثرینو د درنې منتظمین او د حکومت د اعلی چارواکو ترمنځ مذاکرات کامیاب شولو او با ترتیب به د قبیله کوکي خیل رشګل د متاثرینو واپسي کیږي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.